أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 93 والے 92 ہوئے لو. وهذا كتاب تاب وارثنا دا 92 رسان. وهذا كتاب او دا قرآن عظیم الشان کتاب دے. نو دے کتابون کی دے بے دا پاسا دو پیشون دی. سشے دی دو پیش دی دا تنوین علامت دے او تنوین دا تعظیم دا پر رضی سر پر رضی تعظیم دا پارا. نو کتاب مانا دا کتاب عظیم الشان کتاب. وهذا کتاب ادا قرآن عظیم الشان کتاب دے. نماوے سمر عظیم الشان دے دا دے راتلو سر سیف اللہ خانہ تولی کچی یوصل درے کتابون آسمانی دا منسوخ شو. یوصل درے آسمانی کتابون ورسر منسوخ شو. یوا دویمہ دا ټولو کتابونو جامع بیان پا دے قرآن کے موجود دے. او تائید سورہ البینہ ومکتا لم يكن الذين كفروا من آل الكتاب والمشركين نوغ کسان چه کفر کرو دال کتاب و دا مشرکانونا منفقین دا اخلاصی دن کی نو دا کافران و مشرکان اخلاصی دن کی نو دا کفرنا حتی تاتی یوم البینہ مگر حلا چراغ دویتا واضح بیان واضح دلیل واضح رنا دا سشے دے. رسول من اللہ عظیم الشان رسول دا اللہ جانبنا یتلو چلولی ایلوجدہ پیغمبر صحفاً صحیفے متحرتاً پاکیز صحیفے فیہا پدغ پاکیز صحیفوں کے کتب القیمہ طول معتدل کتابوں موجود دی. سب الخات اولی تعالیٰ دے پیدا کرے دا آیت بالکل اول نشروع دا. نو آیت نمبر 3 کی دے چی فیہا پدا صحیفو دا قرآن کے کتب قیمہ طول برابر کتابوں موجود دی. نو بنیادی موضوعات دا طول آسمانی کتابوں دا دے قرآن کی موجود دی. نو دا اکمل ترین کتاب دے. سوئن کتاب دے نا مکمل خلق کمتر وی اکمل سپر چوڑی دی دا اکمل دا مکمل نزیاد دی. نو واپس پل سبق تا وہذا او دا قرآن کتاب عظیم الشان کتاب دے انزلناہو منگ نازل کرے دا قرآن. نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا قرآن دا دا چا بادشاہ کتاب نہ دے دا دا چا رئیس جمہور کتاب نہ دے دا دا برلمان دا رئیس خط نہ دے دا دا طول کائناتو دا خالق نازل شدہ کتاب دے. نو چا سمر عظمت دا غی خالق دے نو دمر عظمت دا دے کتاب دے. انزلناہو منگ نازل کرے دا قرآن عظیم الشان دے مبارکن برکت والا دے ہر آغا سوچ دے قرآن سر علاقہ دا. مبارکن مبارک سوچ دغه توضولی کہ مبارک دے ہر آغا سوچ دے قرآن سر علاقہ دا. نو چی قرآن سر چا علاقہ دا دے ایمان پیراوڑ الکمون طول. نو اللہ تعالیٰ فرمائی دا خلق مبارک دی. کیا مسلمانان طول دا قرآن پر برکت بانے مبارک دی زکا ایمان پیراوڑ دے. چی سوک دا قرآن زدکی الفاظ دا مبارک دے. چی سوک دا قرآن الفاظ ورخی دا مبارک دے. چی سوک دا قرآن دا الفاظ تصحیح او قراءت کئی دا مبارک دے. چی سوک قرآن کریم حفظ کئی دا مبارک دے. چی سوک قرآن کریم تعلیم ورکی دا تفسیر او دا معانی دا مبارک دے. چی سوک معانی و تفسیر زدکی دا مبارک دے. چی سوک پا شخصی جوان کی پہ عمل کئی دا مبارک دے. چی سوک اجتماعی جوان کی پہ عمل کئی بطور قانون نافذ کئی دا
مبارک دی چې څوک د دې خلکو سره تعلق ساتي دا مبارک دی. لس کسان مبارک شو. نسی ہوئی ہاں 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 دا سبا پتہ لگی. وهذا او دا قرآن کتاب عظیم الشان کتاب دے انزلنا مونږ نازل کړي دا قرآن نبی عظیم الشان دے مبارک المبارکت والا دے هر هغه سوچ دے قرآن سره علاقه ده نو چې قرآن سره چا علاقه ده نو دغه بنده مبارک دے دغه بنده سره دغه مبارک دے سو کی تلاوت کی دا مبارک دے سو کی خود نه کی دا مبارک دے سو کی ذکر کی دا مبارک دے صحیح نو صلی الله تعالی فرمای چې دا په دا ګران ډاهل کې دا کوم سره پینځه کسان نشي دا مبارک خلک دې د قرآن سره علاقه ده ایسه قرآن سره علاقه ده الله دې زمونږ د علاقه قرآن سره تر مرګ قائم ساتي صحیح مرګ نه مخکې زمونږ په خلو اراده نشته څنګه سره ده ته دا وخت ولنه بس مولا شوم دوه ختم شي مصدق الذی تصدیق کون کرے دا قرآن الذی دا آغا کتابونو بین یدی چی مخکر دن راغلی نو دا تورات پا اصل تعلیماتو کی دا انجیل پا اصل تعلیماتو کی دا زبور پا اصل تعلیماتو کی دا طول آسمانی کتابونو پا اصل تعلیماتو کی اور قرآن کے سفر کر نشتا بلکہ دا قرآن دا اغیر زیادہ شرح کئی دا قرآن جامع وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ ادا دے دا پارا چت او یرے وارننگ ہوئے کہ ام القرآ دا دا مکی نم دے ام القرآ دا مکی دویم نم دے دا ام القرآ لفظی معنی خدا را مور دا شارونو صحیح مور دا شارونو نو مور دا شارونو ورطا پدی بنیاد ہوئی کہ دا سنٹر آف گریویٹیشن دے دا سشے دے سائنٹیفکلی دا سنٹر آف گریویٹیشن اسپریچولی دا سنٹر آف گریویٹیشن دے تامی دنیا مسلمانان چرته را جمع کی مکه موازنه خصوصا چې د اذان وخت شي او بیا سړی چاپیره نه ګوري چې لکه د میرجان را رواني څنګه را رواني لکه د میرجانو نو سړی دا پته ولګي چې سنټر اف ګریویټیشن دی ها نه طواف معنا خو ګرځېدل چاپیره د طواف معنا چاپیره ګرځېدل لتنذر ام القرى چتو یرے ام القرى اہل مکہ ومن حولا او آسو چاپیر د ام القرى ندی چاپیر د ام القرى ټول دنیا مراد ده ځکه چې دا سنټر شو نو ټول دنیا ده نه چاپیر ده والذین آکسان یؤمنون بالآخرة کہ اغی ایمان ساتھی آخرت بانے یؤمنون بے اغی ایمان لرے پدے کتاب بانے وهم غلا صلاتهم دوے پا مسپل بانے حافظون محافظت گئے نو پا مسپل بانے محافظت گئے محافظت دو قسم دے بغلطہ اولی کا یو دا کمیت پہ اعتبار یو دا کیفیت پہ اعتبار یو دا کوالٹی پہ اعتبار یو دا کوانٹیٹی پہ اعتبار نو دا کوانٹیٹی پہ اعتبار بانے محافظت گئے پینزو وقت منزو نہ کئی سنگا گئے پینزو وقت منځ نه کوي د کوالټي په اعتبار باندې محافظت کوي ځان په پوي چې صحیح موږ به څنګه کې دي شي ځان پوي ها چې صحیح موږ به څنګه کې دي شي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او نشتر زیاد ظالم دا آغا چانا افترا علی اللہ چی آغا جوڑی پا اللہ تعالیٰ بانے کذبن درو او قالا یا دیوی اوحی الیا چی ما توحی کریشوی دا ولم یوحی الیہ شیئن حالانکہ دا توحی ند کریشوی دیس چی ومن قالا انشتر زیاد ظالم دا آغا چانا چی دیوی سا انزلو زبنازلوم یا زنازل ولشن مثل ما انزل اللہ مثل دا آغا کلام چی اللہ نازل کرے دے نو دا خو یعنی عمومی تطبیق دے خو خصوصی تطبیق دے منکو پا آغا کسانو باندے چی زمانہ دا رسول پاک کے دا نبوت دعوی کرے وا زمانہ دا رسول پاک کے دا پیغمبرائی دعوی کرے وا نو دا سلور کسانو
د یو نومو اسود عنسی. اسود عنسی دا ولیکل نه لیکل سفر خان. اسود عنسی. او د دویم نوم دی طلیحه اسدی. توی سره طلیحه اسدی. د دریم نوم دی مسلمه کذاب. مسلمه کذاب. د څلورم نوم دی دا یو ښځه وه سجاح دا هغې نامه وه. هغې هم دعوه کړې د خدای پیغمبر یم. ښځې هم دعوه کړې چې زه خدای پیغمبر یم. نو هر چې اسود عنسی و نو دی خو یو صحابي ورپسې د شپې ورغی. د هغه صحابي نوم دی فیروز. څه شي؟ فیروز پرشیانو. نو هغه پسې د شپې ورغی و ویې رسول چېرته؟ جهنم ته. زبی طلیحه اسدی هغه واپس ایمان راړ، واپس مسلمان شو. سجاح چې دا ښځه وه د مسلمه سره نکاح وکړو نو خپله دعوا یې ډراپ کړه. دې خپله پیغمبري هغه ته ور واړوله. صحیح شو. اور چې مسلمه کذاب د تابعدارانو هم ډېرو پوره یو قبیله وه او پوره علاقه وه. د علاقې نامه وه یمامه. د علاقې نامه وه یمامه او د قبیلې نامه وه یا د قوم نامه وه بنو حنیفه. نو د بنو حنیفه اکثریت هغه په دې ایمان راوړل. پیغمبر علیہ السلام ته یو ځل خط ولیکه من مسیلمة رسول الله الى محمد رسول الله، چې دا خط در طرف د مسیلمه نه چې د الله پیغمبر دی، محمد ته چې د الله پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیہ السلام ورته واپس جواب ولیکه من محمد رسول الله الى مسیلمة الکذاب. دا خط در طرف د محمد نه چې د الله پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. مسیلمه ته چې غټ دروغجن دی. بس دا نوم په داسې ورپوښ شم لاس نه میشه مسیلمه الکذاب. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وفات نه بعد حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په اوایلو د خلافت کې سو اهم کارونه وکړل. یو کار د روم مقابله ته د اسامه ابن زید لشکر روان کړ. دا لشکر پیغمبر علیہ السلام تشکیل کړ. پیغمبر علیہ السلام خپل ځوان کې دا عسكر تشکیل کړو چې دا بچرته دي د رومیانو مقابله ته. جرنیل سوکو اسامه ابن زید نوجوان جرنیل سورو 20s in his 20s. نو دا هغه وخت کې ډېر مشکل کار چې دغه لشکر په داسې حالت کې روانه چې پیغمبر اسلام دنیا نه تللی دی. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر کار به لومبه سر ته رسو. نو یو دا اهم کار وکړو. نمبر 2 سخلکو هغه د زکات د ادایګۍ نه انکار وکړو. په زکات د پیغمبر حق او د پیغمبر نه بعد د بل چا د غستو حق نشته. دا غلط تعویل و غلط تشریح ور دین. حضرت ابوبکر دای خلاف لشکر کشی وکړه. څه وکړه؟ لشکر کشی وکړه. او دریم د مسلمه کذاب خلاف یو لشکر تشکیل کړ. خالد ابن ولید داغه مشر کړ. او یو مشهور جنگ وشو غزوه یمامه. غزوه چرته محدثین د یمامه په نام ذکر کوي، د علاقې نامه ده، کله د بنو حنیفه په نامه، د قوم نامه ده.
او دغه جنگو چې تقریبا او یا صد پاسه حافظان د قرآن پکې شهیدان شو. یمامه متا ته باندې وې کنه یو ځل دی ولیکل سفرخانه ټول نه باندې متا ته وې چې د مسلمه کذاب علاقه و یمامه او قوم بني حنیفه که دیني لیکنه دا به دویم جرم کړی. دا غزان او داغي علاقه په نامه د غزوه یمامه یا غزوه بنو حنیفه سو د پاسه او یا حافظان پکې شهیدان شو. حضرت عمر راغی چاته حضرت ابوبکر ته لیکن په جنگو کې دغه سه حافظان شهیدان کیږي نو ما سره یره ده چې دا قرآن چې تمونږ ختم نشي. ناغه ورته سوکو وې دا قرآن ټول په یو ځای را جمع کول پکار دی او مدون کول پکار دی کمپایل کول پکار دی. صحابه سره لیکلو خو سپریټلی صحابه سره لیکلو سپریټلی لیکلو تاسو سره سوره بقره لیکلو د سره ال عمران لیکلو او سره سوره نساء لیکلو بل سره بل سورۃ لیکلو بل سره بل سورۃ لیکلو صحیح ویلا ټول یو ځای آل ټوګیدر سره ټولول پکار دی. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته وی ودا سے کار د څنګه کو چې پیغمبر خپل ژوند کې نه کړی دا خو بدعت وي سبب بدعت په دین کې نه وی کار دی. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ وایي ساعت بعد زما زړه کې الله دا واتل چې دا ډېر ښه کار دی زما زړه کې الله سوا چې دا ښه کار دی. نوې کار چې د دین د خیر لپاره دی او د بدعت نه وي د سره لپاره د دین د خیر لپاره. نو پاره کې دا مسلمه کذاب په دغه جنگ کې مردار کړی شو. او عمر کې چا وحشی ابن حرب دا اولی کوي دواړه وحشی ابن حرب هغه سړی دی چې په جنگ احد کې د پیغمبر علیه السلام تر حضرت حمزه شهید کړو. هغه وخت کافرو نو څوک شهید کړو؟ حضرت حمزه اتوره. او چې څوک مسلمان شي زما باندې شنه تمنا وا چې خدای ته هغه ګناه کفاره می چرته ادا کړي څه څنګه وکړي دغه ګناه کفاره می ادا کړي. د اسلام لوی سړی می شهید کړی دی چې د کفر لوی کافر چرته مردار کړ. نو چې دې جنگ اعلان وشو نو ما وی چې زه به دې سړی ته ځان رسوم دا ډېر لوی کافر دی بلا خلک ګمراه کړي. نو بس میدان ته لړ نو خلکو نه تاسو کوی هغه مسلمان کوم یو دی نو یو ورته هغه ته خو اپروچ ګران دی هغه نه زرګونه خلک چا پیرا ولاړی صحیح هغه نه زرګونه خلک چا پیرا ولاړی کمانډوس چا پیرا ولاړی کمانډوس کې دنه وته څنګه ځان راته هغه یې پاتې لګو خې شکل څنګه لري نو ورته وایي دا چې شکل یې داسې هولیه ده بس د ورمنډه کا په روان جنگ کې ورمنډه کا او پاغه سلګونو خلکو ځان ورننه استانه زو سره وي بسم الله الله اکبر الله اکبر سره ورکار ختم کړ. او بیا هغه نه دوچته نیولې و او د تکبیر ناره والے وی فست رب الکعبه د کعبه په خدای مې قسم اعلان کامیاب شو. لا انتقام نه کفاره ادا کړه وی فست رب الکعبه ولعله تلك بتلك شاید چې خدای راته هغه جرم په دې موافق شي شاید چې هغه جرم راته خدای په دې موافق نو دا وقال اوحي الي دا هغه نه بزیات ظالم څوک دی وای ما ته وحی کړی شوی ده ولم يوحى اليه شيء حالانکه دا ته وحی نه کړی شوی. مسلمه مراد دی یا دغه نور دروغجن پیغمبران. ومن قال رسول اغويس انزل وزم نازل ولشم مثل ما انزل الله فمثل دا کتاب یا کلام چې الله نازل کړی دی. مسلمه کذاب نه خپل فالوورز یو ځل تاسو کو ورته وی تا ته وحی محیوم راځي او څنګه تقوا پیغمبر یې مونږ در باندې ایمان نه وړل خو پیغمبر ته خسر راځي نو تا ته بیا ما ته راځي نو لکه څنګه تازه په تازه پیغمبر علیه السلام ته سوره الفیل لاغله سوره غله سوره فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم تر آیتنی خبر چې خدای سم عمل او اصحاب الفیل سره هاتیانو والا سره الیفنټس والا سره الم یجعل کیدهم فی تضلیل الله تعالی وای دا غي پلانینګ او پلاټینګ ټول ما ځای نه کړ ویست مې نه کړ روین مې نه کړ
وارسل عليهم طيرا ابابيل افدای باندې می ګروپونه د مرغانو راولېګل ترمیهم بحجاره من سجیل چې د غضب په اور کې پسرو شو تیګو باندې وشتل فجعلهم كعصف ماكول د خړلې شوی ګراس په شان ریزه کړل خړلې شوی ګراس په شان ریزه کړل نو خدای یو لوی سټوري په 15 سنټنس کې بیان کړه سورہ کې 15 آیات دي 15 جملو کې بیان کړه نو محمد رسول الله باندې دا نازل شوی تابع نو مې نازل شوی دی او دغه شی را باندې نازل شوی دی ویغه څنګه نو خو عربي کوړتلا خو مواد ورسره نو صحیح بل د انسان مواد به د خدای له کلام سره مقابله وکړي بما باندې نازل شوی چې الفیل ملفیل هاتی څه شی دی وما ادراک ملفیل څه شي خبر کړی چې هاتی څنګه زناور دی له خرطوم د دې یو لوی شون دی تاسو شون وایي ورته شونډک دی وزنب طویل او یو وجدای لکای ده صحیح نو کما قلمن کسان چې ناس ته اورته خدای دې خو بسا انت پیغمبر 15 جملې وای صبر له هستاریکل سټوري په بیان کړه تاوی سلو جملې ویلې اله د هاتی له شونډه د هاتی کوله راوړل دي الله کایت راوړل دي نه بس ختم شو اخو هغه نه پس ټول مسلمان شو قادیانان دي بلاشي دي بهایان دي ذکریان دي دا وختن فوقتن پیغمبران پیدا کی شیطان ولګو ورکی ولو ترى اذ الظالمون كشرتوين اذ الظالمون غوث ظالمان به في غمرات الموت دمرك بمصائب اشدائدو کې غمره اثر ماته ګوري سشي چې په ګرد باندې پټ کې دي ته غمره وي صحیح ورته غمره نو د دې مرګ د بے هوشۍ حالت دې ته غمرات الموت وي چې دا د مرګ غمرات دي ځکه هغه وخت د سړي سنس کار نه کوي عقل کار نه کوي په دې ارته ګرد راشي ولو ترى اذ الظالمون كشرتون هغه وخت چې ظالمان به په غمرات الموت پسختو د مرګ کې والملائکتو افرشتے باسطو ایدیهم راوش دون کی بی لاسون اقبل دویتا نصر پارا چلی دوی روح نو باسی اخرجو انفسکم اسخت سر بدویتا ویرا اباسی دا اقبل گند روحنا اخرجو انفسکم را اباسی دا گند روحنا اليوم تجزونا ننرزی تاصلو بددر کولشی عذاب الہون اسپکون کی عذاب ذلیلون کی عذاب بما کنتم ددے وجہ چوئی تاسو تقولونا ویبموی اللہ تعالی بان غیر الحق نا حق خبر وکنتم اوئی تاسو عن آیات ہدایتن دا اللہ تعالی نا تستکبرونا انکار بمکولو زان بمولوی گنلو دا تستکبرون مانا لغوی مانا ہے دا زان لوی گنل سړی د خدای خبره ته وګولې نه کیدی یا عملی کوي ولنه ځکه ځان ورته خدای خبره نه لوي ښکاری د پیغمبر سنت سړی ولنه فالو کوي ها ځکه وای کدا سنت په فالو کو نو زه وړو کې سړی ښکارم سوي وړو کې سړی وکړم نو لوی په دې ښکارم چې دې دا شی اوایډ کا دا شی څه دا اوایډ کا یا د بعضی خلکو ذهن کې ودای چې ولنه زګرا دا هلته چې تفسیر کلاس کې کینو سب خلکو ته طالب ښکارو څه ښکارو طالب ته ازمو کلاس ډیر هاي دی صدر هغه ځان چې زموږ کلاس ډیر هاي دی اوس هلته د خوارانو سره ناسو دا سره طالب ذری دلیلونه ښکاري صفلا خانه شیطان ګور ذهن کې دا شی واچي ها وکنتم عن آیات وی تاسو د آیاتونو د الله تعالی نه تستكبرون ځان لوی ګڼلو انکار مکول نو دغه چې فی غمرات الموت چې کافرانو او ظالمان به په سختو د مرګ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کافر نه فرشتي د اسا داسې وباسي لکه د ژوندۍ مېړ نه چې سرمن راو باسي لکه د ژوندۍ لیمبړه چې سره د مړ لیمبړه اسانه سره راکړل شي ځکه چې کله د لیم بلال شي صحیح او روح اوځي روح نو د سرمن کوم تعلق چې غوښي سره دی دا کمزور شي دا خلاص شي نو د دې وجه ته پکې یو سورې وکي اول ورکی جوال هوڅ په ساتلو کول شي صحیح ته ژوند دی له پمپ ورته لګاو کړه سرمن د غوښ نه راځي دا کړ نه راځي دا کیه خو د ژوند د وجه د روح د وجه په طرف نه پتا صحیح شو نو دی وجه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وی چې دا دومره سخت کار دی دومره تکلیف ورکړي لکه د ژوند دی لیم بنه چې سرمن راکاږي لکه د ژوند دی لیم بنه
داس ها دا ډیپند کوي د مسلمان کردار باندې، ځکه مسلمانانو کلاس دي کنه. ان شاء الله موږ سره بخیر، موږ سره بخیر. مرګ فرشته زموږ دوست ده ان شاء الله، زموږ دوست دی. زموږ سره د دې وجه علامه ډېر ښه شعر ویل دي دا ولي کې ځان سره چې مرګ هر یک اے پسر هم رنگ اوست. سوچ علامه اقبال چې مرګ هر یک اے پسر هم رنگ اوست، هر یو سړي مرګ دغه پرنګ دی. مرګ هر یک اے پسر هم رنگ اوست، پیش دشمن دشمنوں با دوست دوست. ها خبره کړه ده ته کوم ځای چې مرګ هر یک اے پسر هم رنگ اوست، پیش دشمن دشمنوں با دوست دوست. چې چا مرګ سره دوستی پیدا کړي نو مرګ هم سره دوستای معامله کوي، چې چا مرګ سره دشمنی کړي نو مرګ هم لکه دشمن په شان حمله کوي. صحیح. نو مرګ سره دوستی دا چې سره ور تیارې کوي. مرګ سره دوستی څنګه پیدا کیږي؟ چې سره ور تیارې کوي. سورہ النازعات د دیشې پاره دیم سورۃ پیدا مکو. والنازعات غرقا قسم می دے پاغ فرشتو بان چرائستن کی دی دروحون دا کافرانو غرقا انتہائی سخت ہے سرا. غرقا مانا دے فارسی کے مانا کی جی سخت کشیدن دا دوبو سر جی بالکل اب بیڑا دے غرق سی اللہ معاف کی نو غرق پا مانا دا سخت کشیدن دے دیتا چی والنازعات غرقا قسم می دی آ فرشتو باندے چراوستن کی دروحون کافرانو انتہائی سخت ہے سرا. والناشطات نشتن قسم می دی آ فرشتو باندے چوستن کی دی دروحون دا مسلمانانو دیر نرم ہے سرا، شریفانہ طریقے سرا، جنٹلی. انگریزی کو ورته وایي جنټلی، ډیر شریفانه طریقې سره. نو حدیث کې راځي ابن عباس سے وایي رضی الله تعالی عنہ چې ډیر نیک مسلمانی نو دا د مرګ فرشتہ دا ورته داسې مساج کوي. څه کوي ورته؟ ان شاء الله موږ له داسې مساج کوي او ورته یا ایتها النفس المطمئنه، او په ایمان باندې مطمئنه نفسه، ارجعي الى ربك، سکنه واپس خپل پروردگار ته، راضیه خوشاله به، مرضیه خدای به هم خوشاله ساتي. فادخلی فی عبادی، الله وی راځه زما د بندګانو په دې زمره کې را داخل شه. وادخلی جنتی، ځکه دا زمره او دا ګروپ جنت ته روان دی. صحیح شه. نو ګور مسلمان ته فرشتہ لګیاره دا آیاتونه ورته وي او داسې مساج کوي ولا څه کوي ولا مساج کوي ولا او مرګي هر یک اپیسود همرنګي اوس ولشه دشمنو با دوست دوست. یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دولے کے چې د مرګ وخت کې دریو نخو ته ګوره سوتا دریو نقشو ته دا ځان سره یاد کې شرشا درې نقشو ته ګوره کپه دا تندی باندې نری خوله راغله سره نری خوله د سترګو نه سلګي وشکې راووالي سترګو نه او دا سپېژمې دا کولا شو داسې سپېژمې څه شو دا سپېژمې وای نو دا رحمت دی او کنه داسې تکلیف پر راغی لکه د ورجن لیډي سره لومبنه مباشرت کی او سبه تکلیف هغه ته صحیح دا چې په خپل الفاظو کې څنګه لګي صحیح شو ورجن لیډي سره لومبنه مباشرت کی نو تکلیف هغه ته صحیح صحیح شو دته وای غتیت البکر الخنوق
یا مخنوق او رنگ تور زیړ شو. رنگ څنګه شو؟ تور زیړ شو. او خلی واضح داسې نو دا بیا ادروایز علامت دی. دا بیا څه شی دی؟ دا ادروایز علامت دی. او طبعا ورسره یو بل حدیث لیکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زیرک او شیار سره هغه دی چې څوک سیلف اکاؤنټیبلټي وکړي او د عاجزۍ اظهار کوي. څه کوي؟ سیلف اکاؤنټیبلټي، خپل احتساب په خپله کوي، خپل احتساب په خپله کوي او ځان عاجز ګڼي او فکر یې دا وي چې د مرګ نه بعد ژوند به څنګه جوړېږي. فکر یې دا وي. نو دا سړی دې ته پیغمبر علیه السلام هوښیار سړی وایي چې دا ډېر عقلمند سړی او ډېر کمعقل بیوقوف. تاسو بیوقوف وایي؟ کمعقل وایي که بیوقوف وایي؟ کمعقل وایي. ډېر کمعقل سړی هغه دی چې چا خپل نفس خواهش پسې ولګو، خپل نفس پسې ولګو، خواهشاتو پسې، او بیا ورته شیطان زړه کې اچوي چې الله غفور رحیم دی. وتمنى علی الله، یعنی د لار د شیطان اغوستې ده او ارزو لوي د خدای نه د څه؟ د مغفرت. پیغمبر علیه السلام وایي دغه بیوقوف سړی نشته. خلق كده كلمات زي كده بعد كده ما تفكر كده على تغيير اللي على المرة بعد الكبر على څه الكبر على دا روان دي. ولقد جئتمونا فرادا. اوس الله تعالی وایي چې دنیا کې تاسو رب له ډیر مخلوقو، د چا پارټي و، د چا حزب و، د چا عزیزانو، د چا دوستانو، د چا رشتہ دارو، ګروپونه او سوسو چې مرګ راشي یا سړي سره ګروپ وي. یو حدیث لکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې بنده کله مړېږي، شیرشاه چې بنده کله مړېږي د مرګ نه لږ ساعت وړاندې د درې دوستان، څو دوستان؟ درې. یو د مال چې د رده شپه لګیا دی 40 غنټې، څوره 40 غنټې لګیا دی سره پاره مال د پاره، دا یې دوست دی. خو چې څنګه سترګې پټې شوې د مال تعلق ختم، هغه دوستي هغه وخت کټ شي. ځکه مال ته غازیان ناشتي، که زامن وي نه هغوی ناست دي، که زامن یې لارویرونه دي هغوی پوهېږي چې کاکا به خدای څه وخت بېخ وباسي. یو وایي دا موټر به زما شي، بل وایي دا کور به زما شي، بل وایي دا دکان به زه واله. نو دغه یار او دغه دوست دا خو مرګ سره متصل تعلق پرېږدي. دویم د اهل عیال دي، دویم دوستان یې څوک دي؟ اهل عیال. پیغمبر علیه السلام وایي د هغوی تعلق تر څه پورې دی؟ خاور وړولو پورې. بس خاورې در باندې واړولې، بیا چېرته چا پلان سره شپه کړې ده مقبره کې، چا زوی سره کړې ده، لږ غنټه تېره کړي، نیمه غنټه تېره کړي، دعا وکړي ځای شي زو بسم الله الرحمن الرحیم، بس هغې دوستي ختمه کړه. او درېیم د ده اعمال دي، ښه دي او که بد دي. عمل دا د سړي دوست دی، ښه دی او که بد دی. ځکه دغه عمل دا د سره قبر کې هم دی، دې دوستي نه پرېږدي. دا د حشر په ورځ باندې چې قبر نه راوځي بیا ورسره دی، چې حساب کتاب کېږي بیا ورسره ولاړ دی، چې په صراط تېرېږي بیا ورسره دی، که جنت ته لاړو بیا ورسره دی، او که جهنم ته پرېوځي بیا ورسره دی. دا بهترین انډیوال دی، خو باید د سړی بهترین شي. سفرخانه دا بیان ته په قبر باندې کول شي. ګوره دا کوم دا چې د خلکو اصلاح کول غواړي، نو عموما د مرګ خبرې ورته ډېرې کوه. مرګ بیان سره د سړي اصلاح کېږي. صحیح دا کله کله زمونږ خصوصا د پښتنو چېرته دای فاتحه فاتحه چې نیسئ تاسو، او هغې کې زه کوم بیان وکړم هلته خلکو باندې لږ اثر وي، ځکه هغه د مرګ بیان کېږي. که څنګه سیف الله خان
غړ لوس کوسي چې ګر سره د مرګ نه بیان کړي د دولت ولو تخلاص کې دا دولت سره ها بس تملاړ چې به ها دا څنګه الله دې رحم وکړي. زموږ یو مولوی صاحب ډېر عجیب خبر وکړه. هغه به وی یو مولوی صاحب بیان کو مې وی چې دا پولیس رات دی دا وی د جهنم د پاسه دی او دا دومره نری دی د وشتنه زیات نری دی او دا د اوبونه زیات نرم دی او د توري د اجنه زیات تیز دی. صحیح نه خلک دوره به حیا شوی دي. یو کسا مولا څه کوي سم داسې نه وای چې ډولار وته نشته به داسې نه وای چې جنت طرف ته اړول نه سم صفه وای یو لار نشته بل کس پکې आवाज ورکړو په استاد کده نه شي هغه د اپا زمون سره مور وادر شقاق خبر الله اکبر خلک سره به حیا شي دي ما ولې څه کوي دا واورل له خندل او شرب نه دي شوای په یو عادي سره ملاقات تاسو د زمان د چې دا سامان په ژوند کې وکړي نو په ریښ کا په تواسه پتا باندې ودا د ملائکه افسر څو د دې د دوی او د تاسو دا شي ملائکه او یا پرشتي په تاسو باندې او تاسو په نو باندې بیا څنګه بیا د دې درمانه په دې د جپلا او کبرت وده جنات یو د مور د خانه الله ګپ لا ګولې انا ما ترى ما كان جوار فايسو انا ترى ناس لما يجلس هذا الناس لا دراسه للتسع تاريخ ده كانوا ما توصلوا لا كان زنا بشغال منحوس سره ولقد جئتمونا اتحقق سرا جئتمونا تاسر اغلی من تافرادا اکی آوازی اللہ تعالی وی چیریو سڑے آریو بندما تارا روان دے ہاں نسنگ رازی ولقد جئتمونا فرادا تحقیق سر تاسر اغلی من تا اکی آوازی کما خلقناکم لکا سنگ چی منگا پیدا کرے وی تاسو اول مرتن پڑھن بکرت باندے نڑن بکرت باندے چی منگ دنیا ترات تو ہر یو بندہ زان لپیدا کی سنگ پیدا کی زان لپیدا کی یعنی کہ توینزم پیدا شا کلس کسان پر ہر یو زان لپیدا دے ہر یو زان لپیدا دے نو چی کلس رہے اللہ طرف تا دی وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ اتاسو پری خود دے مال خولناکم چی منتاسو لدرکڑو وراء ظهورکم شاتا شاگانو خلطا تاس چی کم شید پارا دیر منڈی والے دیر شی مجمع کڑو بزنس مجمع کڑو ویلت مجمع کڑو گولڈون سرور مجمع کڑو بینک ڈپارٹ مجمع کڑو پراپرٹی مجمع کڑو آگا سشوا سراغ لدر یو چک دلس روپو سڑی سردی وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ او تاسو پریخو دلا چی درکڑی ممتاز پورا ازورکم رسر شاگان استاسو وَمَا نَرَامَاكُمْ او نوینو منگا تاثرا شفاقاکم سفارشیان استاسو سفارش مانا چی سوک سارا پارا اپروچو کلو شخصیت تا چی سر لگا مہربانیو کا ناغا تاسو که مخدایانو تا سجدی لگولی اغدر سر نشتا تاسو خویج دیو منگ دا خدای نخلاسی دیو منگ سکے د خدای اعظم نو خلاصي وما نرى معكم نوين متاثرا شفعاكم شفيعان ستاسو الذين شفيعان زغمتم چکم ستاسو خیالو ما انهم چدوی فیکم پتاسو کے شرکاو شریکان دی اللہ تعالی سرا ستاس دا خیالو چدئی ستاسو په ذات کې الله سره شریکان دي یعنی ټول د خدای پراپرټي نه سپکه دی خدای نه سومتا لقد تقطع بینکم تاکیق فرستافم اس کے پریکرون راغے سرالے پریکرون سپریشن ہاں لقد تقطع بینکم وزلغنکم او رکشو تاسو نما کنتم تزغمون آغا شریکان چه تاسو خیال کولو چه دا شریکان دی اللہ چرتا دی اللہ رکشو ان اللہ فالق الحب دا اس دلائل دا توحید دی ان اللہ تاکہ فرا اللہ تعالی فالق الحب چول کے دانے چول وائی تاسو ورتا شتی مہربانی رسمات پیوسی
14 ان الله تاکي پر الله تعالی خالق الحب اغه چون کې د الحب د دانه والنوا د هډو کی تاسو ډکه وای پدا خرماو کې دنه چی مندکه یخرج الحی راو باسی اللہ تعالی ژوندې من المیت دمړینا نو څنګه دا دانا په دانا کې څه ژوند دی په دې مندکه کې څه ژوند هیڅ شي نه خو چې کله تزمکه ته حواله کې نو الله تعالی وې دا هغه مړ شي نه ژوندې تیر راو باسم ژوندې تیر ان سنس چې هغه لګي ګروث دا ګروث د څه دلیل دی دې کې لایف دی یخرج الحی راو باسی اللہ تعالی ژوندې من المیت دمړینا ومخرج المیت اللہ تعالی را استون کرے دمڑی من الحی دژوندینا ذالکم اللہ دغا اللہ تعالی چسوک دا کار کولشی اللہ تعالی وی دغا اللہ تعالی دے خدای وی چسوک دا کارونه کولشی دغا اللہ دے دا تاسو دا چکم دی دا بوتان دا معبودان دیسو کولشی داسه ذالکم اللہ دغا اللہ دے فانا توفکون سرنگ تاسو اڑول شئی بل طرف تد دے اللہ نا فالق الاسباح دغا اللہ تعالی چون کے دے الاسباح دا صبا الاسباح دا صبا نو دے شپے پسی یو رنا راضی پدا مشرقی ہرائزن بانے پدا مشرقی ہرائزن بانے یو رنا راضی خو اگر رنا داسی نہیں اگر رنا داسی رنا داسی افق نہ اگا ہارزنٹل رنا نہیں اگا سنگے ورٹیکل بھی اگر رنا سنگے اگا ورٹیکلی ہارزنٹل نہیں نو دا ورٹیکل رنا دیتا سبا کاذب ہوئی صوبہ کاذب دیتا صوبہ کاذب ہوئی دغه صبح کاذب نه بعد بیا په هرایزن باندې تیار راځي دا ډیس اپیر شي تاسو شي یو کو شناخدار چې دا هاريزونټل نه دا څنګه دا ورټیکلی دا نه څنګه دا ورټیکلی او دینه بعد بیا دا ډیس اپیر شي بیا تیار راشي او داغه تیارې نه بعد بیا راځي هغه هاريزونټل وي اگر نه څنګه هاريزونټل ناغي ته وي سبا صادق آئے دسوئی سبا صادق اچھا سبا صادق رناخ کارشی نو روجہ شروع شی اچھا سبا صادق رناخ کارشی نو سہار دمان دو وقت شروع شی خبر دیں کرال فالق الاسباح چون کے در سبا وجعل اللیل اگر زور دے اللہ تعالی شپا سکنن دا آرام وقت سکنن دا آرام وقت نو کم آرام چی دا شپی کی گی دروازه داغی تصور نشی کے لئے کوم آرام چې شپې کېږي دروازه د هغې تصور دروازه چې ټول ورځ کار وکړه ټول ورځ کار وکړه هغه تا په بدن باندې خراب اثر نه اچوي د شپې 4 غنټې کار وکړه 12 بجې وروسته هغه بدن ماتوي دا مسله که نه تاسو به تجربه شوي نه بس ابوباري ډېرې پیسو مه ګټه بس لږې لږې ډېرې صحیح کم چې درته کموي هغه دنه غواړه صحیح شوه دته وایه دا اوس کوم یو د زړه چې راته کومه څه کې پیژنه نه راځي ورته به دې کې پیژنه نه راځي نشه ځاته مال غاړه را پیدا کړه ها او چې بیا مې هیر نشي تاسو کارتونه هم لیکلي دي ان شاء الله 3 تاریخ ده اکتوبر د اکتوبر 3 تاریخ ده دزوی وادم پلیک نه واده خو باندې ولې وادم ته ان شاء الله وجعل الليل سكنا اگر ذول دے اللہ تعالی شپا سکنا د آرام وقت والشمس والقمر حسبانا ما ویش التا کو خلق ور دعوت ور خلق ست خلق ور باندې سره ټایم چلته صحیح نو دی وجه بل دا فیصله وکړه نه چې ما واده هم خپل فیملی کې وکړو او ولې ودل ته صحیح دواره ها نه هغه مونږ واده کې چری ځاتنه وایو ځکه زنانه یې تکلیف شي هغه فلته ویل راځم شي ابد سم په طریقې پر واده کو لیټ از ډن صحیح البته چې موږ نو د واده په موقع باندې ځاتنه وایو د واده نه دوره دوستو د ولیمه او نه خلک ته وایو
وجعل الليل سکنا اگر زوی دا اللہ تعالی شپا وقت آرام والشمس انور والقمر اسپوجمے حسبانا حساب حسبانا دا آلے دا حساب دی بس شدید ذکر کیلنڈر دو طریقوں سے جڑی گی کیلنڈر سو طریقوں سے جڑی گی دو سر یو تو سولر کیلنڈر او بل تو لونر کیلنڈر یو تو سولر کیلنڈر یو تو لونر کیلنڈر قمری او شمسی شمسی او قمری ودا قمری تقریبا لس رضی او یو کوارٹر سمتنگ سورا لس رضی او یو سلورما حصہ دی یوی رضی دا پا دمرا مقدار بانے دا شمسی نا کم کی پا دمرا مقدار بانے دا شمسی کیلنڈر نا کم ہوئی نو دغه وجه ده چې هر درې دېرش کالو شمسیو هر درې دېرش کاله سولر چې وي دا قمري څلور دېرش کاله دا قمري څلور دېرش کاله او هر سل کاله شمسی دا قمري یو سل درې کاله هر درې دېرش کالو پسې یو قمري کال سیوا کیږي وجعل الليل سكنا اگر دول دا اللہ تعالی شپا وقت آرام والشمس او انورس پوجمائے حسبانا آلید حساب ذالکا تقدیر العزیز العلیم دا تقدیر او انداز دا اغا خدای چی علمائیتی دے العلیم دا علم مالک دے وهو الذي اللہ تعالی غزاد دے جعل لکم النجوم چی گرزولی دی تاز دا پارستوری لتحتدو بیا چی تاسو لار پیدا کئی دا دیستورو پاس آزبانی نو چی سورا زمانہ کم پس نو خلقو با دا شپی لار پس پیدا کولا دستورو لتحتدو بیا چی تاسو لار پیدا کئی دا دیستورو پاس آز فی ظلمات البر پتیارو دا زنگل کی صحرا کی والبحر اپتیارود سمندر کی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث کی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پستوروں کی بنیادی طور درے فائدے پیدا کریں گے سو فائدے درے نمبر اول چلی بانے لار پیدا کی یہ بانے لار معلومی نمبر دویم چدا لیمپس تھی رناگانی او نمبر دریم دا مثلز دی تشریح دا مثلز دی او چاچر دینا علاوہ سلورم شے پکے ہوئی نو پیغمبر علیہ السلام ہوئی دا شرک دے اللہ تعالیٰ سر دا اللہ سر شرک دے خدا پرانا پیدا کی ہے پرانام پیدا کی ڈائریکشن در ہے شمال شرق و جنوب در ہے قد فصلنا الآیات تاکہ سرا تفصیل سرا بیان کرے مونگا الآیات آیات قوم العاقوم پارا یعلمون چپوئے گی وہو الذی اللہ تعالی غزاد انشاکم چتاسو پیدا کرے من نفس واحدت دیو نفس دا آدم علیہ السلام فمستقر ارے تاسو دے پارے مقرر کرے دے مستقر دا قرار ضائع پا دنیا کی ومستودع اد امانت ضائع پا آخرت کی داخل نہ مستقر چلے دا عارضی بھی مستودع دائمی بھی مستقر عارضی بھی مستودع دائمی بھی قد فصلنا الآیات تاکہ سرا فصلنا الآیات تفصیل سر بیان کرے منگا آیتنا لقوم العاقوم لپارا یفقہونا چی پوئیجی وهو الذی اللہ تعالی غزا دے انزل چی نازل کرے دے من السماء دا آسمان نا یعنی دوریہ زینا
ما ان اوبو فاخرجنا بیرا استلیمون دے اوبو په ذریعہ باندې نبات کل شیء نبات هر شین ډکه چې رزمکه راوسی نبات کل شیء گیا د هر قسم فاخرجنا من اورا استلیمون دینا خضرا شنا خضرا معنا څه دا گیا ټول څنګه شنه نخرج منه راو باسمون د دیشنینا حبن دانه متراکبا سوری په یو بل باندې نو یو د غنم خوشو ګور هغه کې دانه په یو بل باندې څنګه سوري وي یو د جوارو د کون څنګه یو بل باندې سوري وي د انګورو څنګه یو بل باندې سوري وي ومن النخل د خرماونا من طلعها طلع اصل کې ردی غبر دي او خوشاونه جوړ شي زرغونه بورګي لورسي بس برغو نیوی صحیح بیا غرورو که جوره کی رورو تی خورما جوره کی داز غنمو یا دا بار لے پشان یو شیوی صحیح اگه تا طلعو من طلعها قنوان دانیت قنوان دو شیون رازی یو قنوان یو سنوان یو قنوان یو سنوان سنوان دا دا خورماو آغا دوونی دی چه دا یو بل سر دا سر روانی جوله یوی جوړه یو او داس رواني یعنی دلته د بیخ نه لک تنګي ا د برنه لک کولاوي صحیح ابل راځي قنوان نو قنوان داسي هغه پیرل رواني قنوان چې ا پیرل رواني سنوان چې وي داغه جړه وای دلته برنه یو ونه داسلي بل داسلي سلو پیځي من طلعها قنوان دانيه د دې د برنا قنوان دو پیرل دانیت قریب یو بل سره وجنات اباغنا من انعام دانګرو والزيتون د الف خونا والرمان ادانار مشتبهن چې یو شان دي پان ده مشتبهن چې یو شان د الف د پام ګرنه د دې پانی یو شان دي مشتبهن چې یو شان دی شی په شکل یو شان دی د پانو دی وغیر متشابه خو نه دی یو شان میوه دی فروټ یو شان نه دی آلو څنګه شی دی او پامګرن انظروا الى ثمره وګورئ تاسو میوه دیتا اذا اسمرا چې کله دا میوه ورکوي وینعي پختند دیتا وینعي چې دا میوه او باسي الله تعالی فرمایي چې د دې میوه ته ګوره چې کله ابتدا کې میوه او باسي چې هغه څنګه وي او بیا دا ګوره چې د سور سټیجز نه تیریږي او څنګه انداز سره پخېږي وین عید دې پختن ته ګوره ان فی ذلکم تاکک سره دې کې لا آیات عبرتون دي لقوم عاقون د پاره چې ایمان راړي وجادوا لله ادای مقرر کړی دی الله تعالی لپاره شرکا الجن شریکان د جناتنا وخلقهم حالانکہ اللہ تعالی پیدا کرے دوی وخرقوا له بنینا ادئی خرقوا له نسبت کری وخرقوا له جوڑ کری دی اللہ تعالی لپارا بنینا زامن و بنات اولنا بغیر علم بغیر دلیل بغیر مشرکین مکہ کی یو طبقہ ای بوئی دا ټول فرشتے دا اللہ نونت سبحانه پاکی دا اللہ تعالی وتعالی عما یصفون او لوی دا اللہ تعالی دا شینا چی دا خلق بیانی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن زمنا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واشكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظات وهو ارحم الراحمين